رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. درود پاک په شوق سره ووایئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال نؤويدي جبريل عليه الصلاة والسلام كذلك اندکرنگ بیتو قال ربك حکم کرد ربستا هو علی حین چی پیدایشت دی حلق آسان دی پما بندی ولنجعله دا چی اگردو مونگ دی لرا آیتا یونخا پا قدرت زمونگا للناس دا خلق دا پارا ورحمتا و رحمت مننا دا جانب زمونگنا وکان امرا مقضیا دی دا کار مقرر کڑی شوی او کیدون کی دا اللہ پا علم کی. محترمو ما قبل آیت کی دا بی بی مریم اغا سوال ذکر شو چا اللہ تعالیٰ با ما تا اولاد سنگ را کئی نو پا دی آیت کی دا بی بی مریم دا اغی سوال جواب ذکر کیگی چی جبریل امین بی بی مریم تا جواب ورکی چی قال کذالک انتی پا دی خپل حال باندے بئی پا دی خپل حال باندے بئی تا تا با دا اللہ دا طرفنا دا نکاح حکم نکیگی چی گینی تا نکاح ہوکا تا تا با نور سو کولو ضرورت نہیں بلکہ ام پا دق کی کیفیت باندے با در تا اللہ اولاد ترکی. نو علماء لکی ویدل تکی اللہ تعالیٰ جے کمدن حق قانون ذکر کئی چے پا کائنات کے با ار اغسکی گی چے کم دا اللہ ارادی کم دا اللہ منشای او چے کم شید اللہ تعالیٰ خوخی اغبا کیگی کمنگا تاسو پی خپا کیگو که خوشحالیگو. خو روایت کرا دی وی کم انسان چے خپل رضای دای موقوف کرب دا اللہ پر رضا بندی مطلب دا چی دا اللہ تعالیٰ چی کم رضا دا کم ارادہ دا پا حقی بندے خپل رضا موقوف کرا اللہ با اغا سکی چی پا کم بندے دا بندہ رضا کی گی بیا خواہ ہوئی گئی تاس دا دے چڑنبے با دا اللہ تعالیٰ پیسلی دا اللہ ارادہ دا اللہ رضا تب سرخ کتا دا غین بعد با اللہ تعالیٰ تا تسکی اللہ تعالیٰ بتا تا جے کم در حق مقام در کئینو نو پا کائنات کے ارغ سبکیگی چے کم دا اللہ خوخی کمونگا تاسو پی خپکیگو کو خوشحالیگو خو چے اللہ سکول غاڑی کنا نو دا دنیا یو طاقت اغا نشی بندولے او چے اللہ نکول غاڑی دا دنیا یو طاقت نشی کولے یو طاقت نشی کولے. نو علماء لکی وی تعلیم دے دا دنیا خلقو تا چے گورے خپل تمام تر اغا نسبتونا خپل تمام تر تبا توقع دا دا اللہ دا ذات نساتی مخلوق پری دی دا اللہ دا ذات نا توقع ساتی ارس کون کے اغا دکھا ہوئی گئی تاسو. نو جبریل امین جواب ورکی قال نؤویدی جبریل علیہ السلام کذالکی انتی ام پدغی حال باندے بای بدلون بدر کے نرازی بدلون بدر کے نرازی یا کذالک الامروم دکرنگی دا پیسل دا اللہ تعالی اللہ ویلی دی دا اللہ تعالی پیسل دا بس دا اللہ تعالی حکم دکسی شوی دنو نبیا قال ربکی حکم کرد ربستا وعلی حینن چی پیدایشت دقی ماشوم آسان دے پما باندے آسان دے نو چی اللہ تعالی کول غواری کنا اللہ اسباب تا مختاجا ندے اللہ تعالی دا دنیا سیزونو تا مختاجا ندے اللہ ار آغا سکی چی کم خو خیقا
کم دا الله تعالی منشای کم دا الله تعالی ارادی دا زمونگا ساسو تا دا اسبابو دا مونگا تاسو تا دا اسبابو لکا وینا دا پارا دا جبی ضرورت وی دلیدو دا پارا دا سترگی ضرورت وی ہر چی اللہ دنو اگا اللہ تعالی ارسو کولشی دا قیامت پرز بسکی اللہ تعالی بوتوی الیوم نختم علی افواہهم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون اللہ تعالی وی پا دنیا کی خود صرف تا دے انسان دا جبا لگیا را تکلم کی خود قیامت پرز با دا انسان دا بدن بیل بیل اندام با لگیائی گواہی باور کی خبری با کی اللہ تعالی با پا کی طاقت اچولی نو معلوم داش با دا اللہ فخد اللہ تعالی چی سکول غاڑی نو اگا کولشی سوک تی تپوس کولو والا نشتے چی دا دی ولی اکڑا سوک تی تپوس کولو والا نشتے زکا پا کائنات کی دا زمونگا استاسو عقیدہ و ایمان دا دے چی دا اللہ تعالی دا ذات سرا مساوی او دا اللہ تعالی دا ذات سرا ادنا او اعلا سوک شرک نشتے اس سوک تے کمدر حق دا اللہ تعالی سرا مساوی نشتے نو خامخا دا تپوس کولو دا پارا خو سپیریر پکاری کنا او دا اللہ تعالی دا ذات نا سوک برتر شتے نا نو نشتے ہوئے گئی تاسو نو ہوا علیہ حین اللہ تعالی و توی دا پیدائش تا دی عیسیٰ علیہ السلام چرے دا آسان دے خود دے پیدائش کے میں مقصد دا دے پیدائش کے میں مقصد دا دے چی دنیا تا دا خپل قدرت اظہار حکم چی اللہ قادر دے اللہ تعالی قادر دے عرص کولشی چی اللہ تعالی بغیر دا پلارا اولاد پیدا کولشی اللہ بغیر دا مور او دا پلارا انسان پیدا کولشی اللہ تعالی جی کم دے پا کائنات کی دا گھٹنا جی کم دن حق سکی دا یو بے جان سیزنا جاندار پیدا کئی او دا جاندار نا اللہ بے جان پیدا کئی قدرتون دا اغدینو احمدین طالب وی تچے وائی ورتکن فیکون چی احمدین طالب خون دے نابینا دا اللہ تعالی ارادہ دا اللہ منشا دا اللہ خوخا چی دا یو چیز متعلق دا اللہ تعالی رضا اسی کنا او مخکب کیگی نو علماء لکی وی قانون پکی دا ذکر شو چی انسان کدا غوڑی چی اللہ تعالی دے زمان دا کار او کی کنا نو دے دی اللہ تا ادری گی اللہ دے رضا کی او بیارے دا اللہ نسوالو کی بیارے دا اللہ نسوالو کی نو اللہ تعالی بولا اگا کار کنو او کارونا دا دنیا چے کم دے اگر تمام پورا کون کے دا اللہ ذات ہوئی گئی قال ربو کی حکم کڑے دے رب صاحب ہوا علی حین چی دا پیدائش تدقی معشوم آسان دے پما باندے ولنجعلہو دا چی اگردو منگ دلراب آیتن یونق پخپل قدرت پاندے لناسی دا خلق دا پارا چی خلق سکی خلق دا خبر او پی جنی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے دا اللہ تعالی بندہ دے الہ ندے دا اللہ تعالی سر شریک ندے خواہ ہوئی گئی ذکر عام طور سرا پا دے نصرانیانو کی دری قسم فرقی دیخوا فرقہ ملکانیہ دا فرقہ نستوریہ دا او درم نمبر فرقہ یعقوبیہ دا دق دری وارو فرقو چی کم دے کنا دق دری وارو فرقو عقائد دا یو بلنا بالکل مختلف دیخوا فرقہ دا ملکانیہ عقیدہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام وی دا اللہ زوی دے دا فرقہ نستوریہ عقیدہ دا فرقہ نستوریہ عقیدہ چی دا عیسیٰ علیہ السلام چی کم دے کنا دا پا دریب دا خدایانو کی یو دے او فرقہ یعقوبیہ داوی چی اللہ تعالی دا او عیسیٰ علیہ السلام دا پا الوحیت کی مشترک دکھا یعقوبیہ وی کہ اللہ تعالی بعینی ہی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بدن تے حلول کردے دا نعوذ باللہ ہوئی گئی حالانکہ دمونگا دا مسلمانانو عقیدہ دادا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ دے دا اللہ پیغمبر دے اللہ آسمان تا اچت کردے او قرب قیامت کے بے اللہ بیا بے دنیا ترالیگی خو پا دقا ٹیم کے بدے دا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پابند بیخا پاگی بندی با عمل کی دا اغی مطابق پجون تیرئی دا دقی پا دی نصرانیانو کی دری قسم پرقیوی او دا اغی دری وارو عقائد میں درتو بیخا
پوښوي تاسو نو بهرحال ولنجعله آیة للناس دا چې د الله تعالی د قدرت یو نښه جوړه شي چې الله تعالی قادر دی په کائنات کې د الله نه ما سوا څوک داسې نشته چې هغه اولاد ورکړي څوک داسې نشته چې هغه د یو بیجان شي نه جاندار شی پیدا کړي ٹھیک شوه دا یو د الله ذات دی دا یو د الله ذات دی انسان دانه وګرځوي د ځمکې ته ځمکې ته دانه وګرځوي اوس د غنمو د کر موسم دی بس دانا اوچا دانا چې کم دنه هغه چې د ځمکې ته ور لوړږي هغې په ځمکه کې دننه چې په هغې باندې کوم حالات تېرېږي هغې نه ما سوا د الله نه بل هېڅوک نه دی خبر او بیا هغې نه الله تعالی چې کم دنه هغه تیغ راوباسي او بیا د هغې نه ورو ورو چې کم دنه د هغې هغه بوټې بیا د هغې هغه وږی بیا په هغې کې دانې د هغې جړه د هر څه چې کم دنه هغه دا د الله تعالی په قدرت باندې زمونږ بس دا دی چې دانه وغورځو بس دانه وغورځو نو بهرحال دغسې د انسان پیدایش هم دی که نه بس دانه هغه غورځول دا د انسان کاري نور د مور په ګېډه کې دننه چې د دې انسان کوم احوال دي د الله نه ما سوا بل هېڅ چاته پته نشته ولی چاته پته نشته چې د دې انسان دننه کوم او کوم نظام چې والا الله تعالی پیدا کړی دی او په کوم نظام کې الله تعالی د دې انسان پرورش کوي د مور په ګېډه کې دننه د هغې د دنیا یو مشین هم داسې نشي کېدی چې کوم نظام والا الله تعالی پیدا کړی دی په هغې کې د ده د خوراک انتظام د ده د سا انتظام د ده د هر څیز چې کوم دی هغه خیال پکې ساتلی شي پوهیږئ تاسو نو بهرحال الله تعالی دلته کې وایي ولنجعله آیة للناس دا چې د خلقو دپارې مونږ یو نمونه یو عبرت یو نشاني چې کوم دی هغه وګرځو چې خلق پوه شي د الله تعالی په الوهیت باندې چې ان الله آلهة الله تعالی معبود دی د الله تعالی ما سوا د الله نه ما سوا بل معبود نشته د الله تعالی په قدرت کې شک او شبهه چې کوم دی حق کول دا کفر دی او د الله تعالی د ذات سره څوک مثل نشته نه ولا څوک مثال شته الوهیت صرف د هغه د شان سره ښایي الوهیت صرف د هغه شان سره ښایي عبادت صرف د هغه په کار دی پوهیږئ تاسو نو بهرحال ولنجعله آیة للناس د الله تعالی د قدرت یو نښه د الله تعالی د قدرت یو نشانی چې الله تعالی قادر دی الله هر څه کولی شي الله هر څه کولی شي نو علما لیکي وایي دې کې یو نقطه چې کوم دی هغه دا مخکې ته راله ولنجعله آیة للناس چې الله تعالی په قدرت باندې چې په کائنات کې په هر یو څیز باندې الله قادر دی د الله د قدرت نه د یو انسان په یو حال کې نه امیده کېږي پوهیږئ هر ټیم کې د الله تعالی د ذات نه امید ساتي ځکه چې کله د الله تعالی د ذات نه ناامیدي پیدا شوه که نه نه دغه ناامیدي سره دا ښه نه ده لا تقنطوا من رحمت الله د الله تعالی د رحمت نه مه نه امیده کېږئ د الله د قدرت نه به نه امیده کېږئ د الله د ذات نه به نه امیده کېږئ ځکه الله د انسان دپاره هغه مناسب وخت مناسب مقام مناسب حالات مناسب کیفیت ګوري نو هغه شی ولا بیا ورکوي مونږ تاسو خو ګورو یاره دا شی خو دې کوم نه هغه ماته میلاو نه شو ماته دا شی میلاو نه شو حالانکې الله تعالی چې د دې انسان دپاره کوم هغه بهترین وخت مقرر کړی دی هغه نه دی راغلی چې هغه راشي نه بیا پکې ټیم نه لګي ښه پوهېږئ مناسب ځکه الله تعالی خو زمونږ ستاسو د مخکې او د وروستو د ټول حالات نه خبردار دی که نه مونږ تاسو د مخکې چې کوم زندګي ده زمونږ کوم احوال دي د هغې نه الله خبردار دی نو زمونږ ستاسو دپاره چې کوم ټیم بهترین وي نو هغه شی الله تعالی مونږ ته په هغه ټیم کې راکوي بیا خبره مو دې ته راغله خو مونږ تاسو لغونته کې تلوار گند یو لغونته کې جلباز یو لغونته کې چې کوم دی هغه بې صبره یو حالانکې دغه تمام کیفیت دا ګورې سري العجلة من الشیطان دا تلوار کول دا بې صبري کول دا چې دا سري دا د شیطان عمل دی دا د شیطان عمل دی مونږ تاسو به لغونته کې د صبر او د استقامت نه به کار اخلو
د صبر او د استقامت نه به کار اخلو. لهذا الله تعالی همدغه قانون مونږه تاسو ته ذکر کوي. ولنجعله دا چې وګرځو مونږ دې لره څه شی؟ پیدایش د عیسی علیه السلام. د عیسی علیه السلام دا پیدایش آیتا یوه نښه للناس د خلقو دپاره ورحمتا او رحمت منا د جانبه زمونږ نه. د چا دپاره؟ لمن آمن به چې څوک په ایمان نړي. څوک په ایمان نړي نو علما لیکي وایي لمن آمنا هغه څوک چې ایمان نړي په بندګۍ د حضرت عیسی علیه السلام چې هغه بنده دی. او بل چې څوک ایمان نړي چې الله تعالی قادر دی د کائنات په دغه تمامو څیزونو باندې د هغې خلقو دپاره رحمت دی د اطمینان قلبي د حصول چې کوم دی هغه یو ذریعه ده چې د هغه په زړه کې دا یقین وي که نه نو هغه به چرې چې کوم دی هغه په ځان باندې به وارخطایي نه راولي په ځان باندې به ساتنګي نه راولي بلکې یقین به دی چې الله هر ټیم چې څه وخت کې څه کول غواړي زما دپاره بهتر وي الله هغه کوي الله هغه کوي. خجي ورحمتنا او مهرباني دا منا د جانب زمونږ نه وکان امرا مقضیا د دا کار مقرر کړی شوی او کیدونکی په علم د الله تعالی کې الله تعالی فیصله کړې ده دا به کیږي د الله فیصله داسې ده. نو علما لیکي وایي چې کله الله د یو کار اراده وکړي که نه نو د دنیا یو طاقت هغه نشي منع کولی د دنیا یو طاقت هغه نشي منع کولی او چې کله اراده نه کړي که نه نو د دنیا یو طاقت هغه کار کولی نشي چې تر کومې د الله اراده نه وي. نو بهرحال علما لیکي و یو واضحه پیغام پکې د دنیا خلقو ته دا دی چې هر یو کار کوونکي الله ته ودرېږئ د الله نه وغواړئ هغه به درله کوي. هر یو کار هر ضرورت هر مشکل هر تکلیف هغه چې کوم دی الله ته ودرېږئ لرې کوي به دله ضرورت به دله پوره کوي مشکل به دله په خوشحالۍ باندې بدلئ خو په شرط د دې چې ورته په اخلاص باندې ودرېږي. زه درته په ګارنټۍ سره وایم چې کوم انسان په یقین سره ودرېده که نه په یقین باندې الله ته ودرېده الله به خامخا هغه کار د ده دپاره کوي. خو چې په یقین ودرېده دی چې دا ودرېده یاره چې اوبه شي که به ونه شي نو توبه چې که به ونه شي نو الله تعالی وي نیکم دله ستا یقین نشته یقین پیدا کا چې زه الله ته ودرېدم الله به ماله کوي الله به کوي الله به کوي د الله تعالی د ذات خو سره هغه قادر دی هر څه کولی شي که نه. ما درته مخکې د حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو واقعه مې درته ویلې وه. هغه یو غلام هغه ورته راغلې مکاتبه وکړه وې دې سره وې دا ته به وې روزانه ماته چې کوم نه هغه یو دینار یا یو درهم به راکړې زه وې د دغه کې چې دومره پیسې راته برابر کړي نو بیا به آزاد شي. هغه به روزانه یو دینار درهم به یې راکړو نو د عبدالله ابن مبارک یو ملګری و هغه ورته وی دا چې تا ته کوم درهم او کوم دینار راکوي وی د دې نه خبرې چې دا د چته نه راځي دا خو حرام دي. هغه ورته وی ولې وی دا سړی کفن چور دی د مړو نه کفن وباسي هغه کفن خرڅوي هغه درهم او هغه دینار راړي او تالی درکوي. عبدالله ابن مبارک رحمه الله ورته وی په مسلمان باندې غلط ګماني نه ده پکار په مسلمان باندې به د خیر او نیک ګمان کې وی صاحب بس دا خبره د مشرانو خبره وي دا ګده او دا میدان وی وبخیم درته د شپې ټایم مقرر شو چې صاحب بس نن به چې کوم نن هغه انتظار وکړې چې کله شپه شوه عبدالله ابن مبارک څخه دا ملګری رالی اوس په انتظار دي چې دا څه ټایم به چې کوم نن هغه شپه به نیمې لدي چې شپه نیمې لاړه عبدالله ابن مبارک او دا ملګری دواړې په انتظار کې ناست دي چې دی به راځي اوس لیکې دا غلام را روان دی. عبدالله ابن مبارک چې وکتل چې د شپې نیمه شپه ده او دا غلام یکې یوازې را روان دی د دې ملګري ته چې داسې وکتل دا ملګری ورته په سترګو کې اشاره وکړه چې وګوره که نه ما راته نه وي دا غلام روان دی د قبرستان په رخ باندې ځي دی ورپسې دي مقصد یې دا و چې دی مونږ هغه رنګ هاتو ونیسو خلق ورته اکثر وایي ډډ هینډډ هغه په رنګ هاتو ونیسو اوس دی روان دی د قبرستان ته چې څنګه ورتن نه شي که نه
یو نوی قبر دی د هغې خوا کې چې کوم دن هغه یو کړه ده هغې ته دا غلام چې کوم دن هغه ورښکته شو دا غلام ورښکته شو عبدالله ابن مبارک او د ده دا ملګری ورته په انتظار دی چې دی به څه ټیم راوځي چې مونږ یې بس په دغې حالاتو کې دا کفن به سره لاس کړي چې مونږ یې ووینو دی انتظار کې ناستي ګنټه تېره شوه 2 تېرې شوې 3 تېرې شوې حتی چې دی تنګ شو چې ښه تنګ شو که نه نو څه چلو شو بیا چې کله د ملګري عبدالله ابن مبارک ته وایي صاحب زه دې هغه ته لږ سر ورښکته کوم چې دی څه کوي دننه چې سر یې ورښکته کو هغه غلام الله ته په سجده باندې پروت دی او غلام الله ته په سجده باندې پروت دی او په ډرکاري جاړي په ډرکاري باندې جاړي چې کله هغه ملګري وکتل عبدالله ابن مبارک ته وایي حضرت کیسه خو بل شانتې ده مونږ خو په دې یو ګمان کو دا خو بل شانتې کیفیت دی عبدالله ابن مبارک ورته ګوري دا سړی ټوله شپه الله ته په سجده باندې پروت دی او جاړي الله ته جاړي الله ته چې کله د سحر بانګ ته ټیم رانږدې شه که نه اوس عبدالله ابن مبارک او دا ملګری د دغه ځای نه له غونځه کې سایډ ته شو چې اوس په دې راوځي چې څنګه اذان وشو دی د دغه ځای نه راووتو دا دواړه ورپسې را روان دي نو په دغه کې قبرستان سره خوا کې یو مسجد و هغه مسجد ته وردننه شو چې وردننه شو امام پسې ودرېد اقتدا کوي چې کله امام منځو کو سلام اوجار باسو دې سړي لاسونه پورته کړل الله تا ته پته را چې زه خو د عبدالله ابن مبارک غلام یم او هغه ما سره حق ته مکاتبه کړې ده چې روزانه به 1 درهم یا 1 دینار به راکې الله ټوله شپه چې کوم دن هغه مې تا ته تېره کړه الله د دنیا کې خو بل هېڅوک ماله د درهم او د دینار د راکولو والا نشته الله ستا په در کې یو ګناهګار بنده ناسم الله ما ته د خپل در نه راکا ما ته د خپل در نه راکا کتابونه لیکي عبدالله ابن مبارک وایي زه به سره داسې خوا کې ناست وایي دې سړي داسې لاس پورته کړي دي وی د مسجد د چت نه چې کوم نه هغه د نور یو لاین راغلی او د ده په دې لاسو کې هغه نور دغه را پرېوته وی چې ما وکتل که نه وی د دغه کې غلام په دې لاسو کې درهم یا دینار پروت دی درهم یو دینار پروت دی وی در عالم د دې سړي په دې خپو کې کېناستم وی ما ورته وی چې د الله دپاره زمونږ خو په تا ډېر بل شان ګمان و ما ستا درهم او دینار نه دی پکار ما ته صرف دعا کوه ما ته صرف دعا کوه بس ستا دعا چې کوم نه هغه د ما دپاره هر څه دي ما د الله دپاره آزاد کړی ما د الله دپاره آزاد کړي رڼو چې کوم انسان الله نه په یقین سره غواړي که نه هغه ذات ورکوي چې څه دې غواړي هغه هر څه هغه څخه دي وغواړئ دې غواړئ دې ځان له دې وغواړئ خزانې دومره دي که نه چې کمیږي نه هر څه چې کوم نه د هغه په اختیار کې دي او چې څه موړه غواړي ترې نه غواړئ خوشحالېږي دا نه وایي چې ګینې نن دې رانه وغوښتل بس دی که نه چې څومره ته ډېر غواړې دومره ډېر خوشحالېږي ښه دومره ته ډېر غواړې دومره ډېر خوشحالېږي نو ته الله نه غواړئ چې څومره غواړئ که نه دومره به یې درکوي نو دومره به یې درکوي هر څه ورڅخه ډېر دي ښه وان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم الله وایي د هر یو څیز خزانې ما څخه دي نو چې د هر یو څیز خزانې ورڅخه دي که نه نو بیا ترې غواړئ درکوي به یې ښه صدق الله العظیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال ویل جبرائیل علیہ السلام کذالک دغه رنګ به تو قال ربک حکم کړی دی رستا هو علیا هین دغه پیدایش د دې ماشوم په ما آسان دی ولنجعله چې وګرځو دې لره آیة للناس نخا دپاره د خلکو ورحمتا او مهرباني منا د جانب خپلنا وکانه امرا دا کار چې د مقضیه فیصله کړی شوی دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. مولا کریم دا چې په کوم مجلس کې ناسي الله مونږ خو ستا ګنهګار خطاکار سیاکار کمزوري عاجزان بندگان یو الله ستا په در کې ناسي یو الله زمونږ ګناهونو ته مه ګوره الله د خپل رحمت په وسیله په توفیل باندې الله زمونږ د ټولو ګناهونه مونږ ته معاف کړه الله مونږ په خپلو ټولو ګناهونو ته توبه وباسو زمونږ دا توبه قبوله کړه مونږ ټول معاف کړه الله مونږ ټولو ته د قرآن عظیم الشان صحیح فهم او پوهه را نصیب کړه زمونږ د ټولو سینې د قرآن په انواراتو باندې منور کړه الہ العالمین مونږ ټول د قرآن مجید باندې عمل کوونکي جوړ کړه د قرآن د تعلیماتو مطابق مونږ ته د ژوند تېرولو توفیق را نصیب کړه زمونږ پړونو کې د قرآن محبت الفت عظمت پیدا کړه الله د قرآن خوانو خلقو د دیندارو خلقو او د نیکانو خلقو سره زمونږ پړونو کې محبت پیدا کړه د فاسقانو د فاجرانو د بدانو خلقو د جوارګرو د نشیانو د هغوی د صحبتونو نه زمونږ د اهل عیال الله د ناستې فاستې حفاظت وکړه الله مونږ ټولو ته خیر را نصیب کړه الله ته زمونږ حامی او ناصر شه الله د ژوند په هر موړ کې الہ العالمین مونږ د ناکامۍ نه وساته الله د ژوند په هر موړ کې مونږ ته کامیابي را نصیب کړه الله مونږ ټولو سره د احسان او د کرم معامله وکړه الله زمونږ پړونو کې خپله مینه پیدا کړه د دنیا د مال او اسباب د محبت نه الله زمونږ د ټولو ړونه خالي کړه الله زمونږ پړونو کې خپله یره پیدا کړه د مخلوق او د اسبابو د یرې نه مونږ ټول وساته الله زمونږ پړونو کې د خپل ذات نه تمه پیدا کړه د مخلوق د تمې نه مونږ ټول وساته الہ العالمین زمونږ د ټولو د دواړو جهانو حیا پردې وساته د بې عزتۍ نه بې شرمۍ نه بې پردګۍ نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړه د حیا د عفت د تقوا زندګي راته نصیب کړه الله مونږ ټولو ته حلاله روزي پراخه را نصیب کړه الله مونږ خو د ژوند په هر حال کې تا ته محتاج یو همیشه مو خپل در ته محتاج وساته د مخلوق د ور در نه د مخلوق د محتاجۍ نه د مخلوق په نظر کې د ملامتیا او د هغوی ته د ناستې پاستې نه الله زمونږ حفاظت وکړه الہ العالمین مونږ ته په خپلو ټولو ګناهونو د توبې د جړا د استغفار او د ندامت توفیق را نصیب کړه په خپلو ټولو خطاګانو باندې مخ پیمانه کړه زمونږ پړونو کې تواضع عاجزي انکساري پیدا کړه د تکبر نه لویینا ریانا نوم ناموس د عجب د خود پسندۍ د چغلو نه الله زموږ حفاظت وکړه الله تکبر خو ستا شان سره ښایي الہ العالمین موږ د تکبر نه وساته الله تعالی زموږ په زنانو په نارینو کې حیا پیدا کړه زموږ په نظرونو کې حیا پیدا کړه د بې حیایۍ نه الله زموږ د ټولو حفاظت وکړه الله د خرابو بیمارو د لا علاج امراضو نه موږ ټول وساته الله کم امراض چې دي که ډینګي دا که دا نور امراض دي الله د دې نه زموږ د ټولو حفاظت وکړه الہ العالمین موږ ټول د تاڼو تاثیرونو اسپتالونو اکسیډنټونو نه وساته الله د خرابو بیمارو د لا علاج امراضو نه مو بچ وساته د مصایبو د تکلیفونو د آفاتو بلیاتو نه د وباګانو نه الله موږ ټول وساته الله څومره بیماران دي تمامو ته صحت ورکړه الله ته خپل کور او د خپل خولې لاړې ورله دارو کړه بې اولادو ته اولاد ورکړه د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد ورته ورکړه د چا اولاد د والدینو نافرمان دي الله د والدینو فرمان بردار جوړ کړه د والدینو دپاره په دنیا او په آخرت کې د عزت او د نیکنامۍ سبب وګرځو الله تعالی چې چاته اولاد ورکړی دی د والدینو دپاره د بدنامۍ سبب مه ګرځو الہ العالمین څومره بې رشتې مسلمانان دي الله تمام ته نیکې دینداره صالحې الہ العالمین رشتې ورته نصیب کا الله چې د چا رشتې شوي دي د ښکه رشتې ورته کامیابې کا په دې رشتو کې ورته الفتونه محبتونه پیدا کا الله د قرضدارو قرضې د غیبونه ادا کا ضرورتمند چې څومره دي ضروریات د غیبونه برابر کا د امت مسلمه څومره مردگان دي د تمامو کامل مغفرت او بخنه نصیب کا الله په قبرونو والا انوارات او برکات نازل کا دې مجلس کې دا کم ملګري ناست دي یا بهر څومره اورېدونکي دي الہ العالمین زمونږ د ټولو د مغفرت او د بخنې فیصلې وفرمایا الہ العالمین د دوی په رزق کې د دوی په عمر کې د دوی په اولاد کې د دوی په صلاحیتونو په کاروبارونو په عمرونو کې ولا برکتونه واچو
الله دجمن سکون ورته نصیب کا الله تعالی دنیا و آخرت والا خسته کا الله د انبیاء او د شهدا او د صدیقین او د صالحین گاونډګری ورته په جنت کې نصیب کا په جنت الفردوس کې اعلی مراتب ورته نصیب کا الہ العالمین خپل قرب ورته نصیب کا الله ټول دا څومره حضرات چې ناستي د دې ټول دعاګانې الله قبول کړي الله موږ ته چې چا د دعاګانو درخواست کړی دی ای د موږ د ملګرو ته د دعاګانو درخواستونه کړي دي د تمامو جایز دعاګانې قبول کړي د تمامو جایز تمناګانې پوره کړه د تمامو جایز ضرورتونه د خپل غیب خزانو نه برابر کړه الله د ژوند په هر موړ کې الله موږ خپل درته محتاج او ساته الہ العالمین زمونږ د دې ملک او د وطن حفاظت وکړه الہ العالمین زمونږ په دې ملک کې پروردگار علم امن و امان قائم کا زمونږ د دې ملک دا موجوده چې کوم حالات دي الہ العالمین د بدامنۍ نه د انتشار او د هر قسم فساداتو نه الله زمونږ د دې ملک حفاظت وکړه الله زمونږ په دې ملک کې ارزاني راوله الله د مهنګایي دا کمافت چې راغلی دی زر تر زر دا په ارزانۍ باندې بدل کا د اسلام او د مسلمانانو امداد وکړه اسلام او مسلمان په تمامي دنیا باندې غالب کا الله مونږ ټول سره د احسان او د کرم معامله وکړه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين